شروع کوم په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. محترم ورور حامد کرزی صاحب دلته ناست و، ډېرو عزتمندو مشرانو، همزولو، کشرانو، وروڼو، خویندو، د هر څه نه اول خو مشکور یم د حامد کرزی فاونډیشن چې نن یې د غني خان په نوم باندې موږ ټولو له یو موقع راکړه چې رایوځای شو او هر انسان په خپل خیال اظهار وکړي. زه خو به د یو اجازت غواړم چې د هغه په شاعرۍ خو به ډېر څه تاسو لوستي وي او ډېر څه به مو اورېدلي وي. که ما ته تاسو اجازت کوئ نو زه به د هغه د یو بچي په حیثیت، د یو کشر په حیثیت، د هغه د ژوند یو څو واقعې چې زما خیال نه دی چې تاسو پکې خبر یې، نو که ما له اجازت راکوئ نو زه به هغې اړخ ته لاړ شم. زما نه پس هم ډېر خلک دي، هغوی به درته خپل زه ادیب یم نه، رښتیا خبره ده، سیده ساده سیاسي ورکر یم. ادیبان دا دي چې دا دغلته ناست دي، نو زه د ادبیاتو کار نشم کولی او د هغه د کشر په حیثیت، د هغه د بچي په حیثیت به درته د هغه د ژوند یو څوک لومبی خو دا نه به معذرت کوم، ځینې لږې د خوشحالۍ دي، ځینې به د درد وي. داسې عجیبه انسان و. یو ورځ سره زه ناست یم، دی داسې کټ کې پروت و، هلک راغی وی جي یو ملا دی او وی راغلی دی 2 ګنټې وشوې وی ځي نه، وی چې زه به غني خان وینم. ده ورته نه نه مړه ځي نینم به پرېږده. نو ما ته یې تپوس وکړم چې کاکا دا ستا د ملا سره ولې نه لګي؟ هغه وی په ما په ملا کې هېڅ فرق نور نشته، فرق صرف دا دی چې هغه وایي چې خدای قهار او جبار دی، وي زه وایم چې خدای رحمان او رحیم دی. نو په ځای د دې چې ته موږ یارې د هغه نه، نو موږ به مین کا چې ته وایې هغه جبار او قهار دی خو ته ما یارې، خو که ته ما ته وایې چې هغه رحمان او رحیم دی نو ته پې ما ماینې. نو دې دواړو کې ډېر لوی فرق دی. معیارجي راغلی ده، اوس 3 ګنټې تېرې کړي دي، پرېږده چې راشي. راغی د اوس کټ کې غني خان داسې ملاست زه ورسره په کرسۍ ناست یم، ملا صاحب مخامخ کېناسته، یو رومال یې راوویسته، نو یو غوټه یې پرانسته، بله یې پرانسته، بله یاره سر بمسوخ وګوم یوه ته 9 غوټې یې پرانستې او یو دونه کاغذ یې راوویسته. هغه ته وایي چې خان 2,500 رکعته نفل مې کړي دي او 13 شپې مې ټوله شپه عبادت کړی دی او دا تعویض مې تا له جوړ کړی دی او دا تعویض چې ستا په لاس کې وي ګولۍ هم پته اثر نه کوي. ته ورته یاره عجب کار دې کړی دی چې دا داسې تعویض یې جوړ کړی نو د کټ ته سر ته چې رئیس ټوپک پروت و نو هغې ته یې لاس کړ او وایي مولا ودرېږه، او چې مولا ته ټوپک یې کړ مولا دوه خپلې دوه پرانېدې ورته چې عجیبه سړی ما ته وایه چې ګولۍ به در باندې اثر نه کوي. چې د خپل لاس سر ته راغله نو لاړې منډې وې. نو څه ورځې پس ما هغه موله ولید، مې چې استاد خان له بیا تلې که نه ما ته یې چوپ شوی خان په ټوکه نه پوهېږي وی هغه له تله نه شته بس. یو بله واقعه چې دا به په ټول عمر زما هېره نه شي، اوړی دی مازدیګر دی، بار چمن کې باچا خان بابا اوس خو ټول د بخونې شو، موږ ناست یو مازدیګر چای څکو، په دې کې غني خان راغی کېناسته، ګپ کېده نو بیا هغې کې غني خان باچا خان ته وایي چې زه ګورې بابا نن تا پسې راغلی یم. هغه وی وایه وی پیسې را ځان له موټر هلم. هغه ورته عجیبه خبره کې ستا او د ولي یو شان جایداد دی، یو ځمکه هم ده، هغه پکې موټر هلي او تی پکې نه هلي، ولې؟ وی ستا د لاسه باچا خان ته وي. هغه زما د لاسه ولې؟ وی زه به دې ولي کړو، دی به دې غني کړو، که د موټر په سترګو لیدلی وی زه به هغه ډلی ما په موټر یې کار کولې، خو وی تا غني کړم، تا خراب کړم. خیر چې ډېر باسو شو نو په اخر ورته چې بابا یا به پیسې راکړې او یا که مې ستا ځمکه خرڅه نه کړه ځان مې په موټر وانغې شوې دا ته دا زه لاړ. په درېیمه ورځ اطلاع راغله ویله باچا خان بابا 15 جربه ځمکه خرڅه کړه غني خان.
دوی یو څو ورځې پس راغلو نوی موټر ورسره دی لا په سیټونو هغه پلاستیک لګېدلی دی دوی حجره کې ناست وو چې راکوشي نو ما ته وایي چې پلار مې کوم ځای دی مې چې دننه دی پقار خو به ډېر وي چې خود پقار دی نو وایي ځه ګورو لاړ دننه چې لږ ساعت پس مو کتل باچا خان بابا یې را روان کړی دی ښه په فرنټ سیټ کې ځان سره کېنو بویت چې واپس راغی نو چې غني خان لاندې ماته چې یاره دی غني خو ډېر ښکلی موټر اخیستی دی نو ما ورته بابا ته خو اوسه پورې پقار دی نه که نه وایي هغه ماته ډېرې معقولې خبرې وکړي او ډېر معقولې وجې یې راته دغه کړې نو پرې خوشحاله یم نو ما ورته چې که په دغې خوشحالۍ کې خیر ما ته مې اجازت وکړه زه به هم یو 15,000 به ځمکه ستا خرڅه کړم ځان له به په یو موټر والم باچا خان بابا ما ته هر سړی غني کېدی نه شي هر سړی ګوره غني کېدی نه شي دا کوشش ونه کړي بیا یو ورځ ورسره زه ناست وم په لومبي سر کې دا د سردار علي ټکر هغه کسټ دلته نه کابل کې دغه شوی راغلو نو هغې کې د غني خان هغه یو دغه و چې د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل او د ټول خړګي جهان ورته اریان کتل نو ما ده سره کې ناست وم نو ما ورته چې یاره کاکا دا دې په څه سوچ لیکلی و دا د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل مړه وې درې بنګال چرته شړو کې یو شوګر میلو د په شوګر د په 1932 کې د امریکې نه په شوګر ټیکنالوژي کې ماسټرز ډیګري راوړې وه نو بیا دې بنګال کې په شړو کې یو میلو یا هغې کې نوکر د خرته مې خط ولیکه چې خدای ظالمه ما له واده راکړه ځکه شړه ده دلته یې کې یوازې ناست یم نو چې دونې ښځه راسره خپل دغه خو به نو یې سر راته وایي چې کور جوړ کړه کور نه لرې چې کور نه لرې نو په واده به څه کوې نو یې پاکه شپه کېناستم نو دا مې ولیکه دا د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړه یو محل وی دا مې ولیکه او دا مې ترجمه کړه ورله مې ولیکه وی په بله ورځ باندې ټلګرام راغی د هغه مخه وی تار راغی وی راته چې غني واپس ځمکې ته راکوشه په اسمانونو کې مه ګرځه ته په اسمانونو کې لګیا ګرځه خو یو کار وشو چې رضا شو ما ورته چې بنیادي کار کوم دقه و چې رضا شو درته یو څه شیونه داسې دي چې هغه وخت هم زه ډېر زیات ما محسوس کړی و اوس هم چې کله موږ لاړو او د کور نه د ده کټ راوچت کړ نو هغه وخت کې راته هغه چې را شاته دې زنانو چغې کړې نو هغه شعر یې راته رایاد شو چې وی اخر په جړه خوار غني رخصت شي چې اخر په جړه خوار غني رخصت شي ورله وشربې کفن د یار ته شاله او بیا هم چې ګاډي کې کټ کېښودو او مقبرې ته روان شو په ټوله لارې یو شعر زما پرې مغزو کې ګنګېده اوس هم ګنګېږي چې عجب زه عجبه لاره عجب زه عجبه لاره عجیبه کاروان روان دی ما روستي پړاو له بیایي که زه ځم او که زه نه ځم نو د دوو شعرونو رښتیا خبره ده چې اوس هم زه یې چېرته م اورم نو هغه احساسات نشم خپل قابو کولی ډېر شیونه داسې دي چې ما یو وایم نو خو زه دومره به درته ووایم چې قسم دی ما ته د پلار نه هم زیاته مینه ما له غني خان راکړې ده د پلار نه راله زیاته مینه راکړې ده او یوازې ما له نه چې د کورنۍ هر کشر چې داسې ډاډه به مونږ ورتلو او داسې په ډاډ به مو ورسره خبره کوله لکه سړی چې خپل همزولي سره کوي زه یو ځل محل لسم کې وم یا کالج ته تلو په حجره کې خپله کمره کې ناست یم نو ځان سره مې دانه لګولو وغیره فیض احمد فیض یو مشهور غزل دی گلوں میں رنگ برے باد نوبہار چلے چلی بیا تو گلشن کا کاروبار چلے دا مې اورېده اوس دروازې مې بندې دي چې ختم شو نو د بار نه د غني خان اواز راغی ما ته ویل دا شی د سره کړه
ما د سره کړ چې بیا ختم شو نو چې قلم کاغذ راله راوړو دا راته بیا راسره چې قلم کاغذ مې یوړو او دا هغه دغه کړ نو اواز یې راکړ ویې راشه ورواره چې ورغلم چې ډېر زیات دی دغه متاثره کړم د فیض احمد فیض په جواب کې مې ورته لیک څه ولیکل نو د دغه په جواب کې غني خان لیکلو وی راشه چې اوچ ګلونه سره شي راشه چې اوچ ګلونه سره شي سور بهار راشي لکه نسیم د زړګي باغ ته نوم د یار راشي وی په سوي زړه مې د مستۍ خبرې داسې لګي په سوي زړه مې د مستۍ خبرې داسې لګي لکه د مړي په کور سره ډولی شرنګار راشي دا چاپ شوی نه دی خو زه یو ورځ وغوښتم چې ورغلم سردار علي ټکر ورسره نو ما ته ویې چې یاره که تا ته هغه شی یاد دی مې چې یاد یوازې نه ما سره لیکلي ستاسو او لیکلي جیپه سو ما سره هم کاغذ نو د بوټانو د ډبي د بره سر ني په دې دا لیکلي او ما مخکې کې ځان له سیف کړی دی ځان سره مې ایښی دی نو ویې چې یاره که د سردار علي له دې ورکړه چې دی یې ووایي نو ما ورته سردار علي نو ما خیل تاسو کې ډېرو ملګرو اکثر ملګرو به اورېدلي سردار علي د خولې سپانتا صاحب یو رب وچېړو او چې تو څنګه خبره وکړه نو ما ته د غني خان یو شعر رایاد شو چې هغه وایي زه به لوی زړګی لکه شیرشاه د بنګالۍ لرم زه به لوی زړګی لکه شیرشاه د بنګالۍ لرم مړ به ابدالۍ لرم همت به روهیلۍ لرم او وی سر به ښکته نه کړم که زرګونه کشالۍ لرم او وی ربه ښکته مه کړې چاته سر ته د افغان او زه به ځم په جنګ د پوهنتون ډېره مننه ډېره مهرباني